کتونکو هغه پټي میاس کې ولاړ یم، هغه پلار چې د څلورو لوریانو څښتن و، مشر و، د ګټې وټې و، پلار و، کور پې را جوړ و، سهار 6 بجې روزي او دلته کې دا جوار کرلی دي، مزدوري کوي، خو دا څاروي مړی چې بیا میلې ته بوځي او خرڅ یې کړي او ګټه وکړي. اوس دی چې د دې کور نه روزي نو یا خو د دې کور سیړي یا د دې محلې سیړي چې د سره په دې جیب کې پیسې دي. دغه بزدله بیمان انسان راځي دې ځای کې دې شنډۍ ته چې کوم دی نو هغه څاروی تړلی و، څاروی تړلی و. دې ځای کې دا جنګی هم دی، دا جنګی هم د دې جنګیو کې چې کوم دی دې خواته ده دلته سبزیانې خټکي وغیره. نو دې کې هم دغه سهار وختي دي، دغه ټیم کې خو زه څوک به نه وي، هېڅ پته نه لګي. دې ځای کې چې کوم دی نو اول ګیا دلته چېرته کوي که نه، دلته ګیا کوي. دې ځای کې چې کوم دی دې 2 ډزه لګي، دا وینه په دې ځای باندې شته دی، دا وینه پرته ده. داسې پروت و چې زه رالم که نه نو دا خپې دلته کې همداسې دغسې پروت و نو څو ډزه لګېدلې وو؟ 3 ډزه ما خو دې بچیانې نه راپروت یا دغه د هغوی والې دی هغه چې د وینو لید پیت و چې موږ کټ مټ راټول د هلکانو داسې راته وکړو چې هلته کې پاک کړو، په دې ځای لګېدلې وو، په دې ځای لګېدلې وو، په دې ځای لګېدلې وو، 3 ډزه لګېدلې خو لکه هغه کالر هم څه وي په د پاسه پې تماچه بلکل ایښودې وه. او بیا غل چې کوم دی دونه پوی اجرتي قاتل دی، اجرتي غل دی چې هغه لا پولیس ته دې ځای نه څه قول مول دا قوله نه ده میلاو شوې که نه، هېڅ هم لا نه دي میلاو شوي پولیس ته. دا اثار چې کوم دی نو دې خلکو ورته دا ګیا میام وریبله پولیس ته دا ځای صفایي کوو چې صاحبان راشي چې دلته کې دا دغه وګوري. نو دا ځای هم ورته مونږ ریبلې دی، دغه کړی هم دی دې ځای کې. ګرانو کتونکو دا غیر چاپېره کورونه دي، غیر چاپېره کورونه دي چې دې ځای ته یو کس راځي او ډس کوي. نو دا ښه پوی کس دی او دا څه د بل ځای نه دی، ښه دا قاتل څه د بل ځای نه دی. خو زما به دې خلکو ته دا خواست وي چې د الله دپاره ژوند موږ ډېر تېر کړو، لږ پاتې دی. دا غوره ډېر بزدله خلک کوي، ښه دا ټوپک ساتي او دا داسې قسمه کاتې کوي. نو دا بزدله خلک کوي، یو هغوی چاته دشمني ور په غاړی او یو نن سبا دې ځوانان هم تمانچې راغستې دي. شوکې او ډاکې زیاتې شوي، دغې نه انکار نشته، چونکې دا د ریاست ذمواري ده. غلاګانې به نور هم زیاتېږي، خو د خدای تعالی بنده یو کس وکړه نو وجه دې پسله پیسې هم دې اخیستې وه، دا څاروي هم دې پسې بوتلې و. 4 جینکې دې یتیمانې کړې، 4 بچي، هغه رونه خپه، هغه هر څه خپه. نو ګرانو کتونکو دا تاسو ته ما هغه موقع ښودله چې دې ځای کې شته دي دا غیر چاپېره د کورونو په منځ کې د دې چې کوم دی نو لارې هم داسې معلومې لارې دي، دا نه چې نامعلومې لارې دي. دا ګوره جې او په دې ځای چې کوم دی نو هغه ویشتې شوي دي. الله پاک دې هغې له صبر ورکړي دې خاندان له. دا وګورئ هغه بچي چې دې ځای ته راځي نو لکه زه دې ته څه یم دا چې وګورئ راشه دا بچی چې د خپل پلار دا وینه ګوري. بچی دلته ولې راغلی تا؟ دلته زما ډېره مینه وه، دلته زما ډېره مینه وه زما د پلار. بس هغه خدای ستا شهید کړو. الفاظ ختم شي چې دغه ظالم ته زه څه ووایم. د دې بچو دې جړاګانو ته چې دا خاندان ګوري الله دې دوی له صبر ورکړي. دا بچی اوس په خپله دې ځای ته راغلی ده او دې پلار دې وینې ځای ته بچي به دلته به نوره نه راځي. ښه دلته چې ما هغې کنجي راوچت که نه دغه ځای کې نو چې مې کتل دې مشر ورور مې راغی دا سکۍ والې چې مې کتل نو یو یې دلته شته یو یې دلته شته یو یې دلته شته 3 ډزه نو هغه ورور ته ما ورور ماته وي دماغ په علاج کړی که زه څنګه تېر اوچت کړم ما یې نه راځه اوس راغلی پته نه لګي. موږ خو چا سره چاته هم نه کړی، موږ خو چا سره چېرته خور کوڅم مور کوڅم چاته نه وي، موږ دا تانه وخت تېر کړو، موږ خو چا سره سیب چاته نه کړی خو دا به هغه ظالم وي او دغه پیسو له مړ شو. دا واړه راته یتیمانان کړو، موږ به دې سره څه کوو، اخر ته دې به کوم لار وځي. موږ خو دا حکومت ته غواړو چې انصاف دې موږ سره وشي. بچی ته دلته څه کښېنو؟
دا خپل پلار وینې نه راغلې اختر لري جامې اغوستې بچي او پلار دله اغوستې نه مور تا له هم اغوستې بچي موږ له پیسې راکړه وایي ځان له کېړی والې موږ ورته وایي پپا د ستا خو نشته موږ تا له غم وایي زما بچې زما غم مه کوي ما له به خدای پاک راکوي پلار د بچي دپاره څونه سختې تېري تا ته څه پته ده څپلی اختر په اختر نه اچي کپړې زړی چي بچي مې خوشحالي اوس هغه پلار لاړ د دې بچو څه لار شو د دې ځای کې چې څومره وینې ټول جاړي رشته دار نه دي ګاونډیان دي ښه هر سړي په سترګو کې اوښکې دی هر سړي په سترګو کې د خپلې خولې نه بېلمړی بله ورکوله زه ملازم یم موابله کې چې زه ریټایر شوی یم زمونږ به یې دونه عزت کوو د حد نه وتی په دې بدلو والا سبزي والا دا والا موږ په دې خفه شو د دې ورځې قابل نو مولا دې کور ورکړي د دې ورځې قابل نو زموږ ټول کلی پې تباه شو دوی ځینې نومان ماډل سکول کې سبق وایي نو چې دوی سره لږ دغه وکړي بس پلار یې مړ شو او دا ماشومان دي دا مانوسې د دې چاړي دومره ښه پرنسپل ورسره لږ دغه وکړي چې پرنسپل به انشاءالله ورته مکمل په پیس ماپ کوي پرنسپل صاحب په دې ویډیو کې تاسو نه زه غوښتنه کوم چې دې بچو دا تعلیم دا تو منه موږ په ډېرو سکولونو کې داسې لیدلي دي په ډېرو کې نه بلکې انعام صاحب سکول نه دی په مندڼي پبلک سکول دلته ذکر په دې کومه چې داسې دورانې د سبق وي او ماشومان مړه شي دا پلار مړ شي نو تر اخره پورې چې کوم دی هغوی په سبق پرېوي خو دا چونکې ډېر غریبانان دي ډېر غریبانان دي نو زه تا نه غوښتنه کوم الله به دې اجر درکړي او الله به دې په ځای دغه بل ځای کې درکړي او خو بیا هم ني نو انشاءالله دغه پیس به موږ ډکوو ګرانو کتونکو دا الفاظ نشو کولی دا دغه نیکۍ دي دا نیکۍ دي خدای شته کو نیکۍ نه څوک خلک مري او جمدي کېږي خو دا د هغه ډېرې زیاتې نیکۍ دي خدای شته کو موږ نه دي د دې خدمتګار دی وای د ټولو خلکو دا کور کې لیونی ماشوم دی دومره ډېر زیاته جړل چې جنازه د کټ نه ما په زور لړکه مې راځه بس دی مور راته وایي بچې دا ته لږ لړکه ځان مو پسې وژني دونه خو انسانو چې لیونیان مو پسې جاړي دا ټول کلی ګواه دی چې لکه نه چا سره جنګ کړی نه سر کړی نه زموږ ته دښمني شته بله خبره زموږ دا زنانه وي والله سترګې به یې لاندې غځولې اوچتولې به یې نه په خدای یقین وکړه دا د هغوی د خولې خبرې دي د دې بچو د دې شرافت نه د تربیت نه پته لګي یو بچی چې کومه ده هغه په مدرسه کې ده ګرانو کتونکو الله پاک دې زموږ په خال رحم وکړي والله دې دغه خلک نیست او نابود کړي ځکه چې دې ته د هدایت دعاګانې هم نه او د بیا د پاکستان قانون چې کوم دی جولاګي جال دی غټ جولا تیوزي وړوکې پکې ګیریږي بیا به جج صاحب له چې کوم دی نو تفتیش دلته د پولیس تفتیش چې کوم دی هغه ناقصوي جج صاحب بیا د وکیل په داسې دغه کې داسې مقدمه دا لړاول نه دي پکار خو د دې کلي خلکو ته مې خواست دی خو داسې مشکوکه کس وینې چې داسې بزدله وي او داسې غلط وي نو بالکل یې پولیس سره نشاندهي وکړي مننه کتونکو دغه ماشومان د چا پلار چې په ډېر بېدردۍ سره وژلې شوی دی او پیسې هم ترې تښتولي دي او دغه پیسې د سانډو نه قرض کړی وي ځان له یو څاروی اخیستی چې دا به زه خرڅ کړم او په دې کې به زه ګټه وکړم دغه پټي د کور نه په لږه فاصله کې دی دلته کې دغه ظالم راغلی دی دغه بیمانه چې دا بچی یتیمان کړل او خپل بچي چې کوم دی نو هغه ښه کړل خو دا یاد ساتئ چې چا پردي کورونه روان کړي دي نو خپل کور یې نه دی جوړ شوی دا به ذلیل او خواري او هغې زنانو ته هم خدا ما د هغه ګوري چې د څو ورځو کې هم خاوند پیسې کور ته دروړي نو دا پیسې د غلا دي دا پیسې د دې یتیمانو جینکو دي دا پیسې چې کوم دی نو دا د دوی دي هغه پټي طرف ته موږ روان وو چېرته چې غوا ځان ته تړلې وه او دغه بزدله انسان سنګدله انسان چې دا وینه سپینه شوې ده د ایمان نه ورتیر دی او هغه یې ووجه زه حیران یم چې دا خلکه به خوشحالي څنګه مومي زه د دې بچو سره خبرې نشم کولی دوی ته کتې نشم دا زما پسې شاته څومره خلکه وینې د ټولو په سترګو کې اوښکې دي جاړي راشئ د اواز پورته کې ټولې میډیا ته مننه